اس ډي او صاحب دا وګوره په سر سترګو د خدای ړوند کا ړوند خو نه ته دا وګوره چې دا بیلونه ستا د پلار به جمع کوي دا به زما زور زما د کلي نه دی چې ته پې زما نه په دې 45 او 47 درجه حرارت کې تا زما نه بجلي کټ کړې ده. د تنگي اس ډي او احسان الله دا خلکو ته وایي بره بالا افسرانو ته چې په صدرګړی کې میټرې نشته او د صدرګړی ټولې کونډې دي او قرضې دي پې. نو زه دا د میډیا په ترو باندې دا خیمه دا صرف ما سره د صدرګړی سل بله دي جي دا صرف د صدرګړی دي دې کې د سلګرو نشته دې کې د کم د دامان نشته دې کې د کولال آباد نشته صرف د صدرګړی دا سل بله دي. نو اس ډي او احسان الله زه تا ته دا خبره کوم چې دا بیلونه تا د کوم ځای نه ما پسې راوړي دا د 400 دي دا د مردان دي دا د پیښور دي دا د کراچۍ دي د کوم ځای دي چې زما میټرې نشته نو دا بیل ته د کومې خبرې ما پسې رالیږي. دا یو ورکوټ بیل دی دا 1,000 روپۍ راغلی دی بجلي ما ته نشته 1,000 روپۍ رالیږلي دي ده هلته پوزکې اچولې دي په دفتر کې موږ په خپلو سترګو لیدلي دي موږ د هغې انکوایري کړې ده او به د ځانه لګې دي په صدرګړی پسې بیلونه دي راچیې صرف د دې دپاره چې دا موږ دومره تنګ کړو چې بالا حکام ووایي چې د دوی نه بجلي کټ کړي صرف د دا مقصد دی. دی هېڅ هم نه مني دي دا اس ایچ او صاحب هم راغلي زموږ د علاقې دا مشران هم راغلي دي د زموږ نه 11,000 لین قانوني غیر قانوني کټ کړي دي او وړلي دي او بل ځل یې رانه تارونه وړلي د خرڅ کړي دي 600 میټره تار دا بل ځل وړلي دي د خرڅ کړي دي او موږ ورپسې تللي موږ پیلته جګړې هم کړي دي دغه بل هغه شی موږ ځان اوس په پیسو راوړی اچولې اوس یې بیا 2 تاره وړلي دي دی په دې عادت شوي دي چې د دې ځای نه تارونه وړي خرڅوي یې او خپلې خرچې پې کوي. اس ډي او صاحب دا وګوره په سر سترګو د خدای ړوند کا ړوند خو نه ته دا وګوره چې دا بیلونه ستا د پلار به جمع کوي دا به زما زور زما د کلي نه دی چې ته پې زما نه په دې 45 او 47 درجه حرارت کې تا زما نه بجلي کټ کړې ده. ولې دا خلک د انډیا نه راغلي دي دا خلک د افغانستان نه راغلي دي دا د پاکستان نه دي د دوی څه رایټ نشته دوی څه حق نشته. زما سکولونو بیلونه جمع کېږي زما د ټوبیل بیل جمع کېږي په صدرګړی کې زما د ټاورو بیلونه جمع کېږي دې خلکو له به ته د کوم ځای نه بجلي ورکوې دې خلکو له به ته د کوم ځای نه بجلي ورکوې او څنګه به ورکوې زه کورټ ته ځم زه سپریم کورټ ته ځم زه هر ځای ته دا خلک نن تیار شوي دي ځان هم وجني بل هم وجني او تا هم وجني دومره ظلم او دومره زیاتې چې تا سره بلو چیف تا سره MNA MPA عارف او انور تاج تا سره دا میټینګ کړی دی چې 11,000 لین به دا چا نه کټ کې چې کوم ځای کې کونډه د راشه هغه ونیسه د هغه ټرانسفارمر ډسکنیکټ کا په هغې پیار وکړه پولیس واپس راوله ته د هغې باوجود ته خپله بدماشي کوې او تا زما نه بجلي کټ کړې ده چې تا ما ته تارونه نه اچولي زه روډ نه کولاوم. د رسول خاطر وکړې په هر کور کې بیماران دي په هر کور کې لانجې دي کونجې دي د څښلو اوبه نشته د لمبو اوبه نشته دا زموږ پاکستان دی دا بجلی نشته تارونه نه په نسه خبره غونډ کې نو موږ خو د دې پاکستان خلک یو د بل ځای خو نیو مهرباني وکړئ سوال درته کوم منت درته کوم دا وګوره دا واړه زاګه په هر کور کې ماشومان دي موږ خو به روځو چې ته پټکر ته به روځو چې ته یو خوا به لاړ شو زنانه به زموږ کب خوازي ما له دې خبر جواب راکړې آخر مریضان به څه کوي سړک زموږ دغه حساب حل دی چې دې ځنه ډېری پورې وړو نو هغه مړي والله که پکې صحیح نو د خدای د رسول خاطر وکړئ چې زموږ دا مسله حل کړې ولې ځانونه شرموئ ولې موږ شرموئ قسم دی چې بار خلک را پورې خاندي تاسو پاکستانیان یې او موږ پاکستانیان خو ځکه نیو چې زموږ دا حل دی. زاهد ګل ناظم خبرې کوم صدرګړی دا تقریبا 8 میاشتې مخکې زموږ د بجلي کټ شوې وه بیا موږ منډې تړلي ووالې پیسې هم ورله راغونډې کړې پیسې هم ورله یوړې پیسې هم ورته جمع کړې باقاعداتو کوم ورته پیسې جمع کړې بیا د هغې نه بعد مطلب دا چې موږ د پسې بار بار لاړو دغه ته اس ډي او له اس ډي او موږ سره ډېر ناجایزه کار شروع کړی دی هلته راشي بس نور کلو باندې دا باقاعدات یوازې په موږ باندې نه دی او هغوی راشي بس زموږ نه صرف بجلي کټ کې موږ دا خلک ورته ډېر بېکاره ښکاري موږ د هغې باره کې نن دا روډ بند کړی دی انشاءالله چې زموږ مسلې حل کړي نه هغې پورې به دا روډ بند کړي او انشاءالله هغې پورې به روډ بند دي او دا خبره چې 11,000 کټکول په یو قانون هم نشته حکومت په تاله 4 غنټې بجلي درکوي خو ته بیل جمع کوې خو نه جمع که 4 غنټې بجلي به درکوي 11,000 کټکول نشته په یو قانون هم نشته په چا باقاعي دي موږ ورته بار بار وایو چې ته راشه دلته تارونه دې کټ کړه میټر ته یو څه ټرانسفارمر ته یو څه وینې سه FIR پې وکړه د هغې باوجود بې نه راځي تاسو بې کټ کوئ نو موږ چېرته کټ کولو زموږ خو کلي دی موږ خو دا شی نشو کولی